بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحو سبق نمبر 13 دی. دا د اسم معرب چې کوم د اعراب قسمونه دي، 9 قسمونه، وهي 9 اسنام. هغه 9 قسمونه هم شروع کړي دي. په هغې کې مونږ اول نمبر قسم ویلو. په اول نمبر قسم کې مونږ ته ویلو چې حالت رفعي کې به ضمې سره وي، حالت نسبي کې به فتحې سره وي، حالت جري کې به کسرې سره وي. درې اعراب به درې وانه شکلو کې وي. نو دا به کم اسم سره وي؟ مفرد منصرف صحیح سره، او مونږه د مفرد منصرف صحیح تعریف هم کړو. بیا د هغې نه پس دویم نمبر اسم جار مجرا صحیح، مونږ ورته قایم مقام صحیح وایو. داسې اسم چې اخره کې حرف علت وي او مخکې حرف ته ساکن وي، لکه دلون او زبیون. نو د دوی به هم حالت رفعي کې ضمه، حالت نسبي کې فتحه، حالت جري کې کسره وي. او دریم نمبر اسم داسې اسم چې د هغه جمع وي، مکسر هم وي او منصرف هم وي. جمع مکسر منصرف. د دې به هم اعراب حالت رفعي کې ضمې سره، حالت نسبی کې فتحې سره، حالت جری کې کسرې سره به وي. او لکه رجالون دا د رجل جمع ده او جمع مکسر ده. حالت رفعي کې به رجالون وي، حالت نسبی کې به رجالن وي، حالت جری کې به رجالن وي. نو نن به انشاءالله مونږ دویم قسم د اعراب وایو، د اسم معرب د اعراب دویم قسم. الثاني د اسم معرب د اعراب دویم قسم ان یکون الرفع، چې حالت رفعي کې به وي. ان یکون معنا چې وي به الرفع حالت رفعی کې یا رفع کې بالضمه ضمې سره، حالت رفعی کې به ضمه وي. والنسب والجر، او حالت نسبی او حالت جری دوانو کې به بالکسرة کسرې سره وي. ګورئ حالت رفعی کې به ضمه وي، لکه مسلماتن. حالت نسبی کې به هم کسره وي، حالت جری کې به هم کسره وي. حالت نسبی او حالت جری دوانو کې به کسره وي. حالت رفعی کې به وي مسلماتن، حالت نسبی او جری کې به وي مسلماتن. حالت نسبی کې به مسلماتن وي، حالت جری کې به مسلماتن وي. امید دې پوه شوي به. نو اوس وایي ویختص، او دا اعراب خاص دي. ویختص معنا دا اعراب خاص دي. کم اعراب؟ حالت رفعی کې ضمه، حالت نسبی او جری کې کسره. دا اعراب خاص دي چا سره؟ بالجمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم سره. چې کله جمع مؤنث سالم وي نو جمع مذکر سالم او جمع مکسر تی وتل. نو جمع مؤنث سالم څه ته وایي؟ د جمع مؤنث سالم چې جمع وي او مؤنث هم وي او سالم هم وي، آسان پہچان وکړئ، آسان طریقې سره وپېژنئ. هر یو داسې اسم چې اخره کې الف او اوږده تا وي، الف او اوږده تا وي، دا به جمع مؤنث سالم وي. لکه مسلمات، مؤمنات، قانتات، کافرات، صادقات، حافظات، عالمات. نو دا څومره عالمات، صالحات او دغه صادقات، مؤمنات، کافرات، صادقات، مشرکات، دا اخره کې الف او تا راغلی دي. نو دا جمع مؤنث سالم دي. دا کوم جمع دي؟ دا جمع مؤنث سالم دي. نو مونږ ته وایي چې صرف د جمع مؤنث سالم حالت رفعي کې به ضمې سره وي اعراب، او حالت نسبي او جري کې به اعراب کسرې سره وي. حالت رفعي کې به د جمع مؤنث سالم اعراب څنګه وي؟ ضمې سره. لکه مسلماتن. حالت نسبي او جري سره به د جمع مؤنث سالم اعراب څنګه وي؟ مسلماتن. ٹھیک شوه؟ لکه ګورئ مؤمنا، مونږ به ولیکو مؤمناتن حالت رفعي دی، او مؤمناتن دا حالت نسبیم دی، او همدغه شان مؤمناتن حالت جریم دی. مؤمناتن دا حالت جریم دی. نو ګورئ حالت نسبی، حالت جری او حالت نسبی دا دواړه یو شانتي دي. او دا حالت رفعي کې چې دی ضمې سره وي. حالت رفعي هم ضمه وي، حالت نسبی او جری دواړه کسره وي. ٹھیک شوه؟ تقول معنا ته وایي، ته به وایي، یا ته وې یا ته به وایي. هن دا د جمع مؤنث غایب ضمیر دی. جمع مؤنث غایب ضمیر دی، معنا هغه ټولې. مسلماتن ښځې دي. نو ګورئ هن مبتدا دی، مسلماتن ولا خبر دی. دا یاد وساتئ چې مبتدا او خبر به همیشه حالت رفعي کې وي. مبتدا به هم حالت رفعي وي او خبر به هم حالت رفعي وي. نو څه ګورئ هن مسلماتن. نو ګورئ مسلماتن حالت رفعي کې دی، وجه سره خبر دی. یا داسې ورسره ولیکئ جاءتني
جاءتني جاءت دا فعل دی فعل ماضی ده او د واحد مؤنث غایب صیغه ده او مسلمات ولا فاعل دی نو جاءتني زما خواله رالی مسلمات مسلمانان خزي جاءتني زما خواله راغلی څوک راغلی مسلمات مسلمانان خزي نو د جاءتني د پر د مسلمات فاعل شو او د هن مبتدا د پر مسلمات خبر شو ٹھیک شو نو ګورئ مسلمات دا جمع مؤنث سالم صيغه ده اسم دی او دا حالت رفعی کې به ضمه وي ورأیت فعل فاعل دی او فعل فاعل چې دی هغه د مفعول تقاضا کوي او مفعول حالت نسبی کې وي ٹھیک شو نو ورأیت ما اولید مسلمات مسلمانان خزي ما مسلمانان خزي اولیدي نو دا مسلمات چې دلته دی کنه نو دا مفعول دی مفعول او دا مفعول چې دی کنه دا حالت نسبی کې وي همیشه ٹھیک شو او دلته کې چې دی دا مسلمات چې دی دا د جاءتني د پاره فاعل دی د جاءتني د پاره او د هن د پاره مبتدا خبر دی خبر نو فاعل دغه وي فاعل چې دی دا مرفوع وي او خبر هم مرفوع وي ٹھیک شو نو ورأیت مسلمات او ما مسلمانان خزي ولیدي دا مسلمات دلته کې حالت نسبی کې دی ها نو حالت نسبی کې دا جمع مؤنث سالم حالت نسبی کې کسرې سره وي حالت نسبی کې کسرې سره وي داسې به کلم نه وایي ورأیت مسلماتن کلم ناراضي کم مفعول وي او جمع مؤنث سالم وي نو د اعراب به کسرې سره وي حالت نسبی کې ٹھیک شو نو ورأیت مسلمات مررتم فعل فاعل دی مرر فعل دی دا تو ضمیر ور سره فاعل دی دا د واحد متکلم صيغه ده رأیتم د واحد متکلم صيغه ده او مررتم د واحد متکلم صيغه ده مررت معنا زه تیر شوم زه داسې خوا کې تیر شوم بمسلمات مسلمانانو خزي باندې نو ګورئ دلته با جاره ده او د مسلمات له کسره ور کړی ده ٹھیک شو نو دا مسلمات حالت جری کې دی د دې با جاره د وجه نه دا مسلمات مجرور دی او مجرور په حالت دا مسلمات جمع مؤنث سالم حالت جری کې کسرې سره وي او حالت نسبی کې کسرې سره وي ٹھیک شو نو د دوانو حالاتو کې کسرې سره وي نو اوس دلته د قرآن پاک نم قرآني مثالونه در کومه ګورئ اذا جاءك المؤمنات اذا جاء فعل دی او دا المؤمنات ورله فاعل دی دا مؤمنات ولا فاعل دی کله چې ستا خواله مؤمنان خزي راشي نو اذا جاءك المؤمنات اذا جاءك نو جاء فعل دی دا کاف ولا مفعول دی او دا تو ضمیر چې دی کنه دا مؤمناتو دا د جاء فعل لپاره فاعل دی نو دا جاء فاعل دی ٹھیک شو او دا مؤمناتو فاعل دی او دا جاء فعل دی او فاعل وګورئ د فاعل اعراب وګورئ نو دا جمع مؤنث سالم دی نو دا جمع مؤنث سالم حالت رفعی کې ضمه وي حالت رفعی کې څه وي ضمه وي نو دا فاعل دی فاعل همیشه مرفوع وي نو دا موږ سره دلته کې دا ضمه ده پې نو دا موږ سره فاعل دی ٹھیک شو نو حالت رفعی کې ضمه سره دی اذا نکحتم المؤمنات ٹھیک شو نو نکحتم المؤمنات کې وګورئ نکحت فعل فاعل دی او دا مؤمنات ورله مفعول دی او مفعول همیشه منصوب وي او د جمع مؤنث سالم حالت نسبی کې کسره وي دا وګورئ حالت نسبی کې کسرې سره وي ٹھیک شو او وقل للمؤمنات لل کې دا لام جاره دی ٹھیک شو د مؤمنات له کسره ور کړی دا ٹھیک شو نو مؤمنات جمع مؤنث سالم ده نو د دې باندې حالت جری کې به کسره راځي د لام جاره د وجنه عامل د علام جاره دی او د مؤمنات نه اذا نکحتم المؤمنات د دې مفعول حالت کې د دې عامل د نکحتم دی ٹھیک شو نکحتم د مؤمنات له د حالت نسبی کې مجرور دی د حالت نسبی کې کسرې سره دی ٹھیک شو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي اوس راځو دریم قسم لا د اسم معرب د اعراب دریم قسم د اسم معرب د اعراب دریم قسم الثالث دریم قسم دریم قسم ان يكون الرفع چې حالت رفعی کې به وي ان معنا چې يكون معنا د ویبا الرفع یا حالت رفعی کې رفع یا حالت رفعی کې بالضمه ضمه سره
ان يكون الرفع بالضمه چې حالت رفعي کې به ضمې سره وي والنصب والجر حالت نسبی او حالت جری دواړو کې به بالفتحه فتحي سره وي دینه بر اسم چې هغه حالت نسبی او جری کې به حالت نسبی او حالت جری دواړو کې به کسری سره او اوس چې دا دریم نمبر قسم دی دا به حالت نسبی او حالت جری دواړو کې به فتحي سره وي دواړو کې به فتحي سره وي نو دریم نمبر قسم الثالث د اسم معرب د اعراب دریم قسم ان يكون الرفع بالضمه ان يكون ان معناه چې يكون معناه د ویبا الرفع معناه رفع یا حالت رفعي کې رفع یا حالت رفعی کی بضمت ضمې سره والنصب والجر او حالت نسبی او جری دواړو کې حالت نسبی کې بم فتحي سره وي حالت جری کې بم فتحي سره وي نو دا کم اسم سره دی ويختص او دا اعراب خاص دي ويختص معنا دا اعراب خاص دي ويختص او دا اعراب خاص دي بغیر المنصرف غیر منصرف اسم سره غیر منصرف اسم سره نو داسې اسم چې داسې اسم معرب چې غیر منصرف وي اسم معرب دوه قسمه وي یا به دا منصرف وي یا به غیر منصرف وي په منصرف باندې تنوین هم راځي حالت جر کې په زیر هم راځي په غیر منصرف باندې تنوین نه راځي صرف یو پیش یا یو زبر به راځي او حالت جری کې په زیر نه راځي ٹھیک شو نو موږ ته وایي دریم نمبر قسم دی ان يكون الرفع چې حالت رفعي کې به وي بضمه ضمې سره حالت رفعي کې به په ضمه وي حالت رفعي کې به په ضمه وي والنصب والجر بالفتحه حالت نسبی او حالت جری دواړو کې به په فتحه وي حالت نسبی او حالت جری دواړو کې به په فتحه وي ويختص دا اعراب خاص دي ويختص او دا اعراب خاص کیږي بغیر منصرف غیر منصرف اسم سره غیر منصرف انصرف سره لکه كعمرو دا كعمرو ویل شي كعمرم ویل شي نو د دې کاف جاره د وجه ته داسم ویل شي كعمره نو دا عمر چې دا حالت جری دی د کاف جاره د وجه نه خو وګورئ ته به چې په عمرو باندې په عمره باندې بیا د فتحه ولې راغلی چې ته کاف جاره وي نو فتحه په ذکر راځي دا عمرو غیر منصرف اسم دی په غیر منصرف باندې حالت جری کې کسره ناراضي حالت جری کې هم په فتحه وي ٹھیک شو تقول تبوي جاءني زما خوانه راغی عمر نو عمر ته وګورئ یو پیش ته پی تنوین په ناراضي دا یو پیش په ذکر دی چې دا غیر منصرف ته په غیر منصرف تنوین ناراضي په غیر منصرف باندې تنوین ناراضي نو عمر غیر منصرف ته په دې ځکه دلته کې صرف یو پیش راغلی نو جاءني زما خوانه راغی عمر زما خوانه عمر راغی ورأيت ما ولد عمر نو ګورئ دا عمر دلته کې حالت نسبی کې فتحې سره دی حالت نسبی کې فتحې سره دی او جاءني عمرو کې حالت رفعی کې ضمې سره دی او رأيت عمر حالت نسبی کې هم فتحې سره دی ومررت بعمر دلته کې حالت جری کې فتحې سره دی نو حالت نسبی او حالت جری دوانو کې به فتحې سره وي نو با جاره چې د عمر له زیر نه ورکړي حالانکه دا اصل کې زیر دی خو په غیر منصرف باندې زیر نه راځي کسره نه راځي نو ځکه دا عمر دی بعمر ٹھیک شو که څوک د باندې سوالو کې چې د با جاره د عمر له کسره ولې نه ورکړي نو ته ورته وایې دا عمر چې دا غیر منصرف دی غیر منصرف کسره نه قبلوي ٹھیک شو نو هغه حالت جری کې فتحې سره وي د غیر منصرف اعراب څنګه وي حالت جری کې کسره فتحې سره وي حالت جری کې هم فتحې سره وي نو وګورئ دا عمر نه دی دا غیر منصرف دی او غیر منصرف څه ته وایي چې د غیر منصرف پکې دوه سببونه یا یو سبب چې د دوه برابر وي چې د دوه قایم مقام وي یا د دوه برابر وي ان شاء الله مخکې خط تفصیل سره روان دي په هغه باندې من پوهیږم نو جاءني عمر رأيت عمر مررت بعمر جاءني عمر حالت رفعی کې ضمې سره رأيت عمر مررت بعمر د رأيت عمر دا اوس دلته کې عمر مفعول دی مفعول او مفعول منصوب وي حالت نسبی کې وي ٹھیک شو خو عمر چې دی دا حالت نسبی کې هم فتحې سره دی مفعول به حالت نسبی کې فتحې سره دی ٹھیک شو او مررت بعمر دلته دا عمر مجرور دی مجرور دی ٹھیک شو نو وګورئ دلته کې ما تاسو له یو دغم جوړ کړی دی نقشم جوړه کړې ده یو هم قرآني مثالونه لیکلي دي انا یوسف دا یوسف چې دی که نه دا دلته کې خبر دی انا مبتدا دی یوسف ولا خبر دی نو خبر ما تاسو ته ویلي مبتدا او خبر دواړه همیشه مرفوع وي نو دلته کې وګورئ دا انا یوسف چې دی دا حالت رفعي کې ضمې سره دی یوسف خبر دی خبر مرفوع وي نو دلته یوسف مرفوع دی او دا غیر منصرف اسم دی لا تقتلوا تاسو مه قتلوئ نو دا تقتلوا چې دی دا فعل فاعل دی لا تقتلوا فعل فاعل دی او یوسف ولا مفعول به دی
یوسف مفعول به دی نو یوسف غیر منصرف اسم دی په حالت نسبی کې په فتحې سره وي حالت نسبی کې فتحې سره وي او دلته کې دا یوسف مفعول به دی مفعول به ٹھیک شو او دخلو دا فعل دی پدې کې دا واو ضمیر فاعل دی واو ضمیر بارز دا پکې فاعل دی نو دخلو فعل دی علی حرف جر دی دا علی حرف جر دی جر او یوسف مجرور دی یوسف مجرور دی خو یاد ساتئ علی حرف جر دی یوسف دا غیر منصرف دی نو دلې حالت جری کې فتحه د په باندې دی زیر نه دی ورکړی نو غیر منصرف اسم په حالت جری کې زیر نه قبلی په باندې به حالت جری کې زبر وي او حالت نسبی کې بم په زبر وي ٹھیک شو نو ګورئ د اول نمبر قسم چې ايكون الرفع بضمه والنصب والجر بالكسره حالت نسبی کې به حالت رفعی کې به ضمه سره وي دویم نمبر قسم او حالت نسبی او جری دواړو کې به کسره سره وي او دا دریم نمبر قسم د دې الټ دی په حالت رفعی کې هو به ضمه سره وي حالت نسبی او جری دواړو کې به فتحې سره وي دویم نمبر قسم حالت نسبی او جری دواړو کې به کسره وي او په دریم نمبر قسم کې حالت نسبی او جری دواړو کې به فتحه وي ٹھیک شو نو هغه حالت نسبی او جری دواړو کې چې کسره وي هغه صرف جمع مؤنث سالم سره خاص دی او دلته کې چې حالت نسبی او جری دواړو کې فتحه وي دا صرف د غیر منصرف اسم سره خاص دی غیر منصرف اسم سره ٹھیک شو غیر منصرف به ان شاء الله بیا را روان دي په ښه تفصیل سره به وایو نو د دویم نمبر قسم ما تاسو ته دلته کې نقشم جوړه کړې ده چې حالت رفعی کې به ضمه سره وي حالت رفعی کې ضمه ٹھیک شو او حالت نسبی او حالت جری دواړو کې حالت نسبی کې هم کسره وي حالت جری کې هم کسره وي ٹھیک شو حالت نسبی او جری دواړو کې به کسره وي او دا چا سره خاص دي جمع مؤنث سالم سره او دا چې دریم نمبر او اخیری نمبر قسم دی حالت رفعی کې به ضمه سره وي ٹھیک شو حالت رفعی کې ضمه حالت نسبی کې فتحه او حالت جری کې فتحه وي نو دا کوم اسم سره دا یعنی فتحې سره وي او دا کوم اسم سره خاص دي غیر منصرف اسم سره ان شاء الله د غیر منصرف خو تفصیلی بحث را روان دی په تفصیل سره بیا دا وایو نو دا زموږ د نن ورځې درس د دې تاسو ځان سره سکرین شاټ واخلئ ځان سره په کاپیانو کې ولیکئ او بیا دوباره دا درس واورئ ان شاء الله تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شئ راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام